اوکے اوس دویم کلاس اف انټي تاسو د کتاب مطابق چې هغه د ټیټراسایکلینز ها څه شي ټیټراسایکلینز دا لومبه کلاس ختم شو سیکنډ کلاس اف ډرگز سیکنډ کلاس اف انټي ډرگز ټیټراسایکلینز صحیح ده دي ته ټیټراسایکلین څه کوي چې دوی په سټرکچر کې څلور رنګونه یې ښه بس ساده الفاظو کې به تدا ویم چې دوی په سټرکچر کې څلور رنګز دي A B C D ځکه دوی ته وایي ټیټراسایکلینز ٹھیک شو کنه شاباش ټیټراسایکلینز کوم ډرگز دي دیکھو ګوره یاسر جان موږ دلته ویلي چې ټیټراسایکلین هغه ډرگز دي چې هغه بیکټیریو سټیټک دي نو وای څه کار به کوي سر بیکټیریا گروث سٹاپ کوي زبردست شاباش سر دوی سکول دوی چې کوم دینو سی سٹاپ کول فالک ایسڈ سنتھسس دوی پروټین سنتھسس انهبیټرز دي دوی په بیکټیریا کې پروټین نه پریدي چې جوړ شي په خبره پوه شئ نو زه لیکم چې ټیټراسایکلینز آر پروټین سنتھسس انهبیټرز انهبیټ وای بچو کار او درول ہوتا کار او درول ہوتا انهبیټ وای کار او درول ہوتا او انهبیټر وای کار او درول والا تا ٹھیک شو نو انهبیټرز هغه شي نه دي چې هغه یو کار سٹاپ کوي نو څه شي سٹاپ کوي پروټین سنتھسس سٹاپ کوي پس کې په بیکټیریا کې نو چې بیکټیریا کې پروټینز نه جوړیږي نو لالا وره نمبر 1 په بیکټیریا کې به انزایمز نه جوړیږي انزایم څومره فنکشنز کوي بیکټیریا کې هغه باندې کیږي بیکټیریا کې رټول لا هم خبره به سیلوال هم نشي جوړېدل سیلوال د بیکټیریا د ژوند دی پاتې کېدو لپاره انتهایی اهم شیز دی نو چې پروټین په بیکټیریا کې نه جوړیږي نو بیکټیریا باز داسې ناستي قلاره نو امیون سیستم اٹیک ته اني ټایم ناستي امیون سیستم راشي اٹیک بیو کې پولیس اوچت کیو بس یویس ٹھیک شو اوکے سو دے آر پروټین سنتھسس انهبیټرز نو دوی څنګه کار کوي موڈ آف ایکشن یعنی میکینزم آف ایکشن لسن کیئرفلی دوی رائبوسوم باندې فنکشن کوي رائبوسوم باندې ایکشن کوي ماته وګوره د بیکټیریا چې کوم رائبوسوم دی هغه زبر ساده ډایګرام جوړ کما صدا سي یو سمال سب یونټ دی او بل موږ سره دی لارج سب یونټ بچا کپوي شو کړه لارج سب یونټ دا 30s ته 30s او دا 50s خبره پوه شو کپوي نش سټبرګ کنه د تاسو ته هم کې خودلی دغه کې نزو ته خو زګورای خان غور سره وره بچو د 30s سره د 30s سره دلته یو سپیشل انزایم وی سر ته خبره پوه شو کپوي نش دا انزایم یو کار کوي دا انزایمز داسې کار کوي رایبوسوم کار خدای چې پروټین به جوړي کنه مونږ ویلو چې رایبوسوم پروټین سنتھسس کوي نو رایبوسوم چې کله پروټین جوړي نو دلته دنه په دغه مختلف انزایمز لګي فنکشن کوي یو کار اداره چې امینو اسیډز راواله یو امینو اسید راواله بل امینو اسید راواله بل امینو اسید راواله او داسې یو ځکوا او وګت چین ته نه جوړاوه پروټین شو long chain of amino acids is called protein ویلې مو کړ شاباش یو سواره دا سړی نه دی دا ملګری دا ترزوی چې کوم دی دا سکار کوي دی چې دې ځینې ورته امینو اسیډز ویلې کېږي چې ته امینو پلانکې امینو اسید راواله نو دی راوالي پلانکې راواله نو راوایلي دواړه یو ځای کې نو موږ به دا ټیټراسایکلین ورکو چې هغه به دا انزایم بلاک نو چې دا انزایم بلاک کې امینو اسیډز به یو ځای کېږي پروټین به جوړیږي نو سر نو دغه انزایم نوم دی امینو اسایل ترانس اوکے نوم لیکم د نوم دی امینو اسایل ټي آر ان اے دا یو انزایم دی بچے کا پوی نشوي امینو اسایل ټي آر ان اے ټرانسفر آر ان اے دا کار کوي چې دا ټرانسفر کوي څه شي ټرانسفر کوي امینو اسیډز ټرانسفر کوي الکه کچن کې ولاړ یو ته الکه لوګان راوړه خاجي والا لوګان اکس په راوړي کنه نو کدا کس چال ته تړلې الوګان براشي ټماټر براشي نو ټیټراسایکلینز دا ذکر کوي چې دا امینو اسایل ټي آر ان اے انزایم بلاک چې بلاک کی امینو اسیډز بدل ترازی نو چې نو راځي پروټین به جوړ شي
نو نو موږ وایي دلته ټیټراسایکلین څه کار کوي ټیټراسایکلین دا انزایم بلاک کی شاباس په دې پیژندو نو دا انزایم کوم یونټ سره دی 30 سره کنه 30 سره سمال یونټ سره دی نو ټیټراسایکلین په کوم یونټ باندې ایکشن کوي 30 سب یونټ باندې په بیکټیریا پر رایبوسوم کې ایکشن کوي او امینو اسایل ټرانسفر ار ان اے انزایم بلاک کی نو چې بلاک کی به امینو اسیډز نه یوځي کی پروتینز نه جوړيږي نو پروتین سنتھیسس بلاک شو کنه ٹھیک شو شاباس د دې نه پس مونږ وایو چلو دا خو شو میکانیزم اف ایکشن څنګه کار کوي ورپسې یوزز دا ډرګ مونږ پس څه کې ورکول شو یوزز اوکې دا به صفاق دا ځای به صفاق د ټیټراسایکلینز یوزز د مونږ په کم ډرګ په کم کنډیشن کې دا ورکو نو دا لګ دا غینه لګ خدي دا مونږ ورکو په یو ټي آی کې ورکو یو ټي آی مال ته لیکل دی کنه یورینری ټریک انفیکشنز کې ورکو ریسپایریټری انفیکشنز کې ورکو ریسپایریټری انفیکشنز کې ورکو ریسپایریټری انفیکشنز د دې نه علاوه مونږ سره سکن ډیزیزز دي سر سکن ډیزیزز کې ډیر ورکو انټسټاین ډیزیزز کې ورکو انټسټاینل ډیزیزز کې ورکو پوه شوئ او د دې نه علاوه چې کوم دی اوکې د ټولو نه هم خبره سر میډل ایئر انفیکشن کې ورکو میډل ایئر انفیکشن کې میډل ایئر انفیکشنز پوه شوئ کنه د غوږ درې حصې دي بچو یو ایکسټرنل ایئر دی یو میډل ایئر دی یو انټرنل ایئر دی نو میډل ایئر انفیکشنز که چېرې وشي نو ټیټراسایکلین پکې ښه کار کوي موږ به ورکو ورله نو دا شو ټیټراسایکلین موډ اف ایکشن دا یوزز ایگزامپل یې څو دي یو څو ډرګز یاد کا چې هغه ټیټراسایکلینز وي لکه ډاکسیسایکلین لکه آکسی ټیټراسایکلین دا زده کړئ دا ام سی کیوز کې اکثر راځي د دې نه علاوه موږ سره دي میتاسایکلین څه شی میتاسایکلین یاد بھئی شاباس د دې نه علاوه چې کوم دی آکسی ټیټراسایکلین لیکلی مې دی ټیټراسایکلین اوکې ټایمیسایکلین دا هغه ډرګز دي چې دا موږ سره څه کوي پروټین سنتھیسس انهبیټرز دي په بیکټیریا کې پروټین سنتھیسس بلاک کوي ٹھیک شو مخکې هم ډرګ ویل سلفونامایډز دا شو ټیټراسایکلینز دا څه کار کوي موډ اف ایکشن یې څه دی یوزز څه دي او ایگزامپل یې څه دي چې دا تاسو ته یاد دي صحیح بس صحیح شو اوکې اوس دریم کلاس اف انټي-بایوټکس اکارډینګ ټو یور کورس سیفالوسپورینز څه شی سیفالوسپورینز Cephalosporins دا ډرګ په لومړي ځل یو فنجای و هغه کې ډسکور شوی د فنجای په سپورس کې دا ډرګ ډسکور شوی ځکه دته وایي سیفالوسپورینز او د فنجای نوم مولډ اکرومیوم هغه فنجای نوم مولډ الکه ټک ټک مکوه اکرومیوم پوه نه شوه د هغه فنجای نوم مولډ اکرومیوم او د دې یو بله وجه د هغې د وجې هم دي ته د ده بل نومو د همدې فنجای بل نومو سیفالوسپوریم پوه شوې بچو که نه یس سیفالوسپوریم سپورز پکې دا فنجای وه سیفالوسپوریم د ده نومو په ده کې چې کوم ډرګز ډسکور شو هغوی ته یې نوم ورکړو سیفالوسپورینز پوه شوې که پوه نه شوې واټ آر سیفالوسپورینز کوم ډرګز دي دا هغه ډرګز دي چې دا بیکټیریا کل کوي دا بیکټیریا وجني نو زه لالیه دلته لیکم چې دی آر بیکټیریوسایډل ډرګز داسې لیکن دی کل بیکټیریا او نن سبا دا ډرګ انتهایی ډیر یوز کیږي سر سیفالوسپورینز نن سبا ډیر زیات یوز کیږي
پوه شوې که نو بیکټیریوسایډل ډرګز دي دے کل بیکټیریا او دوی ته یو بل ښکلی نوم اخلي سر بیټا لیکټم دوی ته وایي بیټا لیکټم ډرګز دي دا ښه بیټا لیکټم ډرګز ما ته وګوره دا پوه سړی ښه سړی ځان په دې باندې پوهې چې دا بیټا لیکټم څه شی دی لسن کیرفولي بیکټیریا ډېر هوښیار وي ښه لسن چې ته کله فار ایگزامپل یو هوښیار غل دی نن شپه رالی ستا د کور ټوله معاینه یې وکړله چې پلانکي ځای کې پوړی ده پلانکي ځای نه ختلی شم پلانکي ځای نه کوزېدی شم صحیح ده 10-12 ځینه یې ځان دپاره نوټ کړل فار ایگزامپل چې کوم دی نو غل یو سړی اوده دی کټ کې او اچانک یې ټک ټک واورېده او ویې لیدل چې غل په دغه ځای راودانګل نو دی اوس غل باندې اوازونه وکړل غل واپس لاړو نو چې لاړو دی به اوس سبا له څوکۍ کوي که نه دا کس به څوکۍ کوي هغه ځای ته به ګوري که نه غل خو هوښیار غل ځان له بلې لاره هم کتلې وه نو په هغه لارو له رالې او غلا یې ترې وکړه او لاړو نو بیکټیریا هم دقه رنګه هوښیاري بچو واورئ چې کله ته فار ایگزامپل یو کس ته سینه یې خرابه ده او ته ورله بار بار یو دوایي ورکې په دې خبره ځان پوه که پلیز ځان پوه که یو کس ته سینه یې خرابه ده او ته ورله بار بار یو انټي بایوټیک ورکې نو دا بیکټیریا هم پوهېږي چې یار دا یو داسې 14 ډاکټر لځي چې هغه نه پوهېږي بیکټیریا ځان سره لګي یو داسې ډاکټر لځي چې هغه بار بار دله همدا دوایي ورکوي راځه چې دا دوایي دوکه کم نو بچو بیکټیریا ډېر هوښیاري داسې کار وکړي چې دا فار ایگزامپل بیکټیریا ده نو بیکټیریا کې یو سپیشل جین وي هغه جین اکټیویټ کړي چې هغه جین اکټیویټ کړي دا جین یو سپیشل انزایم جوړوي اوس پوه شوې که پوه نه شوې دا جین انزایم جوړوي نو داسې کار کوي چې دا دوایي راله چې دا بیکټیریا کل کوي نو دا خو هغه دوایي ده چې بیکټیریا پیژندلې وه انزایم یې جوړ کړی نو دا بیکټیریا د خپل انزایم بهر راولیږي وایي لاړ شئ دا دوایي ختمه کړئ مړه اوس پوه شوې که پوه نه شوې نو دا انزایم دی بیکټیریا د چا خلاف جوړ کړو د دې دوایي خلاف یې جوړ کړو نو ته ماته دا ووایه چې ته بار بار دا دوایي ورکې په مریض به اثر کوي بیماری کنټرول کېږي نو دې ته وایي بیکټیریل ریزسټنس څه شی ریزسټنس بیکټیریا ریزسټیو شوه دوایي پې اثر نه کوي انفیکشن نه کنټرول کېږي دې ته وایي بیکټیریل ریزسټنس ولې نه کنټرول کېږي ځکه چې بیکټیریا انزایم جوړ کړی چې هغه څه شی دی ریزسټیو انزایم دی بچکا اوس پوه شوې ریزسټیو انزایم دی دا هغه انزایم دی چې دا ډرګز ختموي نو که ته مریض له دوایي ورم کې دوایي پې اثر نه کوي ملګري پوهېږې که نه دوایي پې اثر نه کوي اوس واوره فار ایگزامپل بیکټیریا یو انزایم جوړ کړی چې هغې ته وایي پینسلینیزز دا هغه انزایم چې مریض له به پنسلین ورکو پنسلین ډرګ به ختم نو ډرګ به پې اثر نه کو ځکه چې ریزسټیو انزایم و پنسلینیزز صحیح ده که نو بیا ډاکټرانو داسې کار وکړو الله دې ډاکټران ساتي الله ډاکټران هوښیار خلک دي نو ډاکټرانو داسې کار وکړو چې د دې پنسلینیزز انزایم خلاف یو دوایي جوړه کړله پوه شوې که نه او دې دوایي سره یو ځای ور واچوله تاسو دا د اګمنټین فارموله لیدلې ده کو ایماکسیکلیو ده کو ایماکسیکلیو په دې دلته پکې یو پنسلین دی پکې او د پنسلین سره یو بل ډرګ اچولی دی چې دا ډرګ به د دې دوایي حفاظت کوي لکه فار ایگزامپل یو سمارټ جینۍ او بهر وځي سودا مودا پسې ځي نو پلار ورسره څوکیدار ولیږي چې ته به ورسره ځي باډي ګارډ ورسره ولیږي نو دا د دې ډرګ باډي ګارډ شو دا به دا ډرګ د څه نه ساتي د پنسلینیزز نه به ساتي اوس پوه شوې نو دا ریزسټیو انزایم ختمي نو بیټا لیکټم هغه دوایانې دي بیټا لیکټم یعنی سیفالوسپورین هغه دوایانې دي چې د دوی خلاف د دې بیکټیریا ریزسټیو انزایم کار نه کوي دوی کې الریډي د ریزسټنس ختمولو دپاره یو رنګ دی بیټا لیکټم رنګ ورته وایي پوه شوئ بس دی دومره خبرې دې باره کې بیټا لیکټم دی وپېژندو شابس نو سیفالوسپورین څه شی دی دا بیکټیریوسایډل ډرګز دي دا په څه کې ډسکور شوی و سیفالوسپوریم فنجای کې ډسکور شوی و ځکه دوی ته وایي سیفالوسپورینز شابسي دوی څنګه کار کوي میکانیزم آف ایکشن یې څنګه دی موډ آف ایکشن دوی څنګه کار کوي نو بچو ما ته وګوره دی خو وګوره پلیز بیکټیریا کې څه وي بیکټیریا کې یو وي سیل ممبرین او بل پکې بچکا سیل وال پوه شوې که پوه نه شوې
دغه ماته وګوره بکټیریا چې کله بچی راوړي لوک هيار ځان پوي کا بکټیریا چې کله ریپروډکشن وکي نو سیل ممبرین اور سره خدا سیلواله پورا نه جوړ شوی ښه کنه سیلوال پورا نه جوړ شوی نو چې کله ته سیفالوسپورین ورکی او دا دلته راشي بکټیریا ته وردن نشي نو څوک چې سیلوال جوړي هغه شي نه بند کی سیلوال چې کوم انزایمز جوړي هغه انزایمز بند کی نو په بکټیریا کې به سیلوال جوړيږي نه جوړيږي نو سیفالوسپورین څنګه کار کوي بکټیریا سیلوال سینتھیسس بلاک کوي دوی سکول پروټین سینتھیسس بلاک کول سلفونامیډ سکول فولیک ایسڈ سینتھیسس بلاک کول دوی سکي سیلوال سینتھیسس بلاک کوي نو موږ وایي دے آر سیلوال سینتھیسس بلاکرز یا انهبیټرز دي پوه شوې لاله دوی سیلوال خداره ته وایي تاسو خيار خلک یا دی خو ګوره یا سره موږ چې کله په مریض کې دا بکټیریا هم ده په مریض کې دام دي بچي هم دي دا ډرګ په دوی ښه اثر کوي که په ده په بچو باندې ولې واوره ځکه چې د کې خو سیلوال جوړ شوی دی خو په دوی کې لګیا دی سیلوال تازه جوړیږي نو جوړېدو ته بیا نه پریدي نو دلته بیا سیفالوسپورینز چې کوم دي په دې ایریا باندې ښه زبردست کار کوي یعنی نویلی فارم بکټیریا چې کوم دي نوی بکټیریا چې کوم جوړیږي په هغوی باندې سیفالوسپورین ښه زبردست کار کوي بچو واورئ د دې په ډیټیل کې نظم ځکه چې دا تقریبا 8 قسمه ډرګز دي په 8 قسمو باندې سیلوال بلاک کوي بیا به دماغ به هم کار پرېږدي چې دا څنګه چلې ستاسو د لیول نه صرف دومره پوه شه چې سیفالوسپورین څه بلاک کوي سیلوال سینتھیسس بلاک کوي شابس یوزز یې سری دا موږ په څه کې ورکو یوزز لالا د یوزز څه دي نو یوزز ډیر دي جی نمبر 1 دا موږ نیمونیا کې ورکو نیومونیا کې ورکو یو ټي آی کې ورکو ټانسیلایټس کې ورکو ټانسل چې اوپر سی کی کنه چیسٹ انفیکشنز کې ورکو چیسٹ انفیکشنز کې ورکو ډایریا کې ورکو دستونه چې ورته وایي کنه ډایریا کې ورکو ډایسنټری کې ورکو دا وګوره دا اوس براډ سپیکټرم دی براډ سپیکټرم نه مراد دا دی چې دا ډېر انفیکشنز کنټرول کوي ګرام پازیټیو ګرام نیگیټیو دواړه بکټیریا کنټرول کوي د دې نه علاوه میننجایټس کې ورکو د دې نه علاوه چې کوم دی سکن انفیکشنز کې ورکو د دې نه علاوه آی انفیکشنز کې ورکو خډیرو کې ورکو سر سیفالوسپورین خډیر یوزز دي ټیک شو کم از کم چې 15 شپږ تاسو ته یاد دي صحیح ده لاله بیا چې کوم دی اگزامپل یې سړي د سیفالوسپورین اگزامپل یې سړي نو موږ وایي د دې چې کوم دی کلاسز دي جنریشنز دي فرست جنریشن سیکنډ جنریشن تھرد فورث ففت سکس هغه کې نزو یو څو دوايان لیکو چې هغه کې سیفالوسپورین فار ایگزامپل سیفټرایکزون سیفوټاکزایم دا تاسو کتاب کې اوسو एग्जांपल تاسو درکړي او دین علاوه دي موږ سره سیفوډراکسل دا یو څو تاسو ته پکار د چې معلوم صحیح شو دا شو سیفالوسپورینز سلفونامیډ څه کوي فولیک ایسڈ بلاک کوي ټیټراسایکلین څه کوي پروټین سینتھیسس بلاکر سیفالوسپورین څه کوي سیلوال سینتھیسس بلاک کوي एग्जांपल یاد شوي په کوم کنډیشنز کې ورکو دا شو نیکسٹ کلاس اف ډرگز which are antibiotics بس ہے اوکے